په یو عاجزانه خواست درته کوم زما خپل ذوق دا دی په دې نسبت ته نه یم چې زما استاد دی عقیده مې دا ده د الله په ذات قسم څومره بهترین او راجحه ترجماني چې دغې سیفیت د نسبت چې دنیا ته کړې ده او د دې نسبت حق یې ادا کړی دی دا حضرت شهید شیخ صاحب مبارک ادا کړی دی تاسو د دغې نسبت قدر وکړئ د ده مبارک د خولې خبرې واورئ چې دا نسبت یې مونږ تاسو ته په کوم انداز معرفي کوو د هغه مبارک تعلق د علماو سره ډېر وه د هغه ناسته د علماو سره ډېره وه محبت یې د علماو سره ډېر وه صمیمیت یې د علماو سره لروده ناسته یې د علماو سره لرودله د تکفیر او د تفسیق او د تبدیع د ټاپو نه یې ځان ساته چې ته کافر یې او ته کافر یې او ته کافر یې دا خو نه ده چې ستا په خوله کې اول ټکی د ایمان دی او دویم ټکی د کفر دی نه دا کفر او ایمان دا هم یو اصول لري داسې نه ده چې څوک تا غوندې و هغه به مسلمان وي او که څوک تا غوندې نه و هغه به کافر وي د هغه مبارک ارشادات واورئ ښایسته ترجماني موږ او تاسو ته د اهلسنه والجماعت د عقیدې کړې ده ښایسته ترجماني موږ او تاسو ته د دغې بهترین نسبت کړې ده نو که څوک په دې نسبت موږ سره جوړ وروري ګڼو او که څوک په دې نسبت موږ سره جوړ نه و نه ورسره تعلق لرو نو مو ورسره اشنایي شته که هغه زما زوی ځان ګڼي که زما ورور ځان ګڼي که زما پلار ځان ګڼي خو په ځای د دې چې ما او تا ته سبب د بدنامۍ د عقیدې جوړېږي او ما او تا ته سبب د بدنامۍ د دغې پاک او سپېڅلي نسبت جوړېږي دغې شیانو سره موږ تعلق نه لرو